چې کله قیامت ورځ شي دا ډیره عجیبه خبره ده د قیامت ورځ شي چې دا جهنم په قران کریم هم داسې آیاتونو مفهوم دی وی دا جهنم به سمې حملې وي هل من مزید نور روا چواو نور روا چواو نور روا چواو نن بس ما ډکې او دا خلق وي الہ العالمین د مونږ وسر دا جهنم به سم انسان ګناهګار پس شاته ور خلاصي څومره خطرناک او ګرم سیز دی نبی علیہ السلام حدیث کې فرمایي چې یو سکروټه د جهنم فرشتو دنیا ته رويشتا یو سکروټه ټول دنیا به ایریشي سکروټه د جهنم ټول کائنات به ایریشي بیا عین اغزای او جهنم به څنګه الہ العالمین د مونږ سات ګناګارانو بس ویدل تبا جبرئیل علیہ السلام راشي او داسې وبغوندي به ور سره لګي حضور علیہ السلام الله کې شانت آغا ته فرمایا یا رسول الله دا وبوالا او دا په جهنم باندې واچو حضور مبارک به تر وخت لی او هغه وب په دغه جهنم باندې داسې هغه په طرف باندې ورواچي دا جهنم بروست شي بالکل یخبشي سوړ بشي داسې به لګا سره چې جهنم دینه جبرئیل علیہ السلام ته رسول الله فرمای داسې شاید داسې شی وبدي ورته فرمای یا رسول الله مبارک دا د استاد امت د باز سترګو اوخ کی دی ورته فرمای څومره پاور دی پکې راځي که ځان د پاره نه چې امت ته پاره توي کړو چې هغه ورځ باندې د ازموستا اوخ کم پاږي کې اټ شي او بیا به دغه اوخ کې قیامت په ورځ باندې الله تعالی فرشتو لورکا اور تو به چې فرشتو دا چا چې دا اوخ کې د الله د خوف او د خشیت نه توي کړي لږ زستاسو ګورم چې تاسو دل څه اجر کوي دل لږ اجر ورکړي تاسو ولا ورکړي اجر زی چې فرشتي ورته وي چې خدای پاک مونږ خو قاصر یو خو مونږ ته خو اجر دا ښکاری چې بس دی اجر یادا دی چې دی وبخه رب ورته فرمای چې دا انسان ما بخلا دی خو اجر یادا نه دی خراب اجر یادا دی چې جنت تیم بیا داخل کړه ورته فرمای چې ما بخلم دی جنت لبم زی خدای اجر نه دی ورته رب کریم پلار مور خويندې رونه بچي اولاد یې وبخه دا به اجري اور ته فرمای امم بخلی دي د خاطر خدای اجر نه وردي وی چې بس فرشته به دا اوخ کې د انسان الله تعالی کې چې مونږه د اجر اور کولو نه قاصر یو مونږه نشور کول چې دیدم وبخه جنت تام داخل ک د خلق فیملی دم وبخلا جنت تام داخل ک بیا یم دا اجر نه دی رب ته به اواله کا خو چې رب ته اواله شي رب ته به وای رب اجر خیرات هوا یا اجر یې څه شی وي چې تی ول ورکی څه شی ورکی چې رب ورته فرمای چې دا یا اجر دی چې دای ما بخلی جنت ته مداخل کړي د فیملی ما بخلی جنت ته مداخله کړي خو اجر مدل ته سٹاپ نه دی دینه پس یم اجر دا دی چې په جنت کې دی مال راشي زب خپل ملاقات او دیدار ولور کوم عظیمه خبره ده له خبره مسلمانانو زما دا خبره په دې ځای باندې ختمه لګ یاره ځان کې پیدا کړي لګ خوف ځان کې پیدا کړي چې کله ګناه موکاو د ظلم موکاو د غصې موکا کې کله تاسو راشي لګوي چې زما ربم شته یو رب لبم ورزم او دا کار چې کوم ظلم کوم او دا زیاتای کوم زما او ستا په زړه کې چې خوف ختم شو ما او تا حیوانان یو زناور یو بیا بس بیا د انسانانو نوم اخیستو قابل نه یو بیا بس زناور یو بیا او چې په زړه کې خوف الهی دا دته انسان ویل کږي دته عبد ویل کږي عبد کامل بندور ته ویل کږي وګوره دا شاعر نفوت نشي قدار نفوت شو قسم دې جنت تر نفوت ته قدار نه ختم شو قسم دې جنت تر نه ختم دی او کدا سیزم په زړه کې خوف الهی ان شاء الله تعالی الله په فضل رسول الله په شفاعت به موږ تاسو ټول ان شاء الله جنت وځو خدای پاک زموږ په زړه کې خپل خشیت او خوف پیدا کړي